دا به وخت د مازدیګري ډېر اهتمام د مازدیګر په منځ کې کوئ. چا نه په چکرو کې لاړ شي، د چا نه په کرکټو کې لاړ شي او د چا نه په ولیبالو کې لاړ شي. غره ته به وخیږي او ماښام له به راکوشي، ماښام ترې نه په لاره لاړ شي، مازدیګر ترې نه په لاره لاړ شي. د منځ ډېر اهتمام کو. کعب ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. وی زما د نبی علیه السلام سره یوه شپه راغله، روغه شپه، اوبه مې وله راوړلې، دا اوداسه دپاره، یو څیز راوړه، بل څیز راوړه. ټوله شپه د نبی علیه السلام خادم ومه، ټوله شپه د پیغمبر سره ومه، یو څیز به مې راوړو، بل څیز به مې راوړو. وی چې ټوله شپه مې وله خدمت وکړو نو نبی علیه السلام راته وی سل، یو سوال وکړه، زه یو سوال وکړه، یو سوال وکړه، ما ټوله شپه خدمت کړم. نبی علیه السلام راته وی سل، څه وغواړه. ډېر بختور نو، ډېر صحابه ډېر بختور. وی اسألک مرافقتک فی الجنه، الله حبیبه چې ستا سره په جنت کې ملګری شم نو دا غواړم. ما ته وی چې څه دعا وغواړه. ما ورته وی اسألک مرافقتک فی الجنه، بس دا یو دعا کوم چې خدای به ستا سره په جنت کې ملګری کی. بس چل تر سره ملګری یم، دنیا کې مې سره شپه وویستله چې آخرت کې او جنت کې سره ملګری. نبی علیہ السلام ورته وی فاعنی علی کثرة السجود، چې زما مرګتیا په جنت کې غواړي نو ډېرې سجدې کوه، ډېرې سجدې کوه. یعنی د منځ اهتمام کوه، ورسره نوافل کوه، ما سره به جنت کې ملګری شي. چې څومره د سجدې ډېرې وي د زما ملګری وي. نو فرض منځ هم کوه، دې کې هم ډېرې سجدې دي، ورسره نوافل کوه، اوابین کوه، اشراق کوه، بس ډېرې سجدې کوه نو الله به دې په جنت کې زما ملګری کړي، الله به دې په جنت کې زما ملګری کړي. وی ډېرې سجدې کوه نو ډېرې سجدې کوه، الله به دې په جنت کې زما سره ملګری کړي. منځ ډېر اهم عبادت دی. منځ کو، ماسخوتن وختي اوده کیږو، سحر وختي پاسو. اکثر چې د سحر مونږ د سړي نه پاتې کېږي د هغې وجه دی یا دی د ماسخوتن مونځ ونه کي، یا د ماسخوتن مونځ وکړي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس دی په څه ګناه کې مبتلا شي، ځکه ترې د سهار مونځ پاتې شي، څه ګناه به ترې کېږي، ځکه به ترې د سهار یا به موبایل ګوري، تصویران به ګوري، ډرامې به ګوري، یا به یې د ماسخوتن مونځ نه یې کړی، ځکه ترې د سهار دا مونځ پاتې کېږي. دا چې مونږ نه مستقل د سحر مونځ پاتې کېږي او دې دوران کې وفات شو، اچانک مرګونه دی بس